بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. پسٹیج باندې ناست محترم و قدرمنو اکابرونو د پېښور د سیمې درنو عزتمندو علماء کرامو په پنډال کې شریک د پېښور د ښار د مختلفو اطرافو څخه راغلو درنو عزیزانو پر دین مینو مسلمانانو مشرانو کشرانو د ختم نبوت پتنګانو زه د هر څه د مخه د ځوانانو تنظیم د زړه د تله شکریه ادا کوم چې د نن په دغه درانه د برکته ډک کانفرنس او محفل کې ما ته د شرکت دعوت راکړ. الله تعالی دې د دغه ځوانانو محنت د دې سایه او د دې کوشش د ختم نبوت د تحفظ او د چوکیداري دپاره خداوند کریم دې په خپل دربار کې قبول وګرځي. بالخصوص د تنظیم سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب، صدر مجلس مفتی نذیر اللہ حقانی صاحب، مولانا عبدالحق سرحدی صاحب او نور علماء کرامو منتظمینو چې د نن په دغه غونډه کې دې تر کومه حده په کم شکل محنت کړې سرپرستی کړې د هغو هم شکر ادا کوم او پر د عظیم الشان کانفرنس باندې د زړه د تله مبارکي ورکوم. درنو عزیزانو، زما د مخه علماء کرامو تاسو ته د ختم نبوت پر موضوع او پر ټکي باندې د خپل علم، د خپل پوهې، د خپل دانست فهم او فراست مطابق تاسو ته ویناوې کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته پر هغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. ختم نبوت دا د ایمان بنیادی عقیده ده
کچیری دعوه د ایمان لرو لیکن د ختم نبوت عقیده نه لرو، دغه ایمان دروغجن دی و دې ته ایمان نه ویل کېږي. چې څوک جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخری نبی نه بولي او دغه عقیده نه وي چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وروسته بل نبی نشته، تر قیامته بل نبی نه راځي، چې د چا دغه عقیده نه وي هغه په څلور مذهبه د اسلام وتلی. لہذا د هغه سره تعلق ساتل، د هغه سره کاروبار کول، د هغه سره دوستی کول، د هغه سره په مجالسو او په محفلو کې ګډون او شرکت کول دا د ایمان تقاضا نه ده. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله ایمان والا ته وایي، بل چاته نه وایي. چې کوم څوک د ایمان دعوه لري، پر خدای ایمان لري، پر ورځ د آخرت ایمان لري، د خدای پر وحدانیت او پر یووالي ایمان لري، د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر نبوت او پر رسالت ایمان او عقیده لري، الله و دغه خلکو ته وایي چې د خپل پلار سره د خپل ورور سره هم مینه یاري او دوستي مه کوه، چې کله دی ایمان پرېږدي بې ایمانه شي، چې کله دی د ایماندارۍ لار پرېږدي د بې ایمانۍ لار خپله کړي، چې کله دی د خدا پرستۍ لار پرېږدي د شیطان پر لار روان وي، چې کله دی د اطاعت او د فرمانبردارۍ د بندګۍ او د غلامۍ د لوی خدای او د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پله پل نه ایږي او د هغه پر لار نه ځي، وچ کلک یې بغاوت نافرماني په مخه اخیستي. لہذا د دغه سړي سره هغه که ستا پلار هم باید یاري نه ورسره وکړې، دوستي نه ورسره وکړې، هغه که ستا ورور هم باید یاري او دوستي نه ورسره وکړې. ولې ان استحبوا الکفر علی الایمان، د ایمان پرېښی دي، بې ایماني یې خپله کړې ده. د رسول علیه الصلاة وسلام پر پله پل نه دی ایښی، د هغه لار یې پرېښې ده، د شیطان لار یې خپله کړې ده، د خدای لار پرېښې ده، د شیطان لار یې خپله کړې ده. لہذا هغه که پلار هم به تعلق نه ورسره ساتي، هغه که ورور هم به تعلق نه ورسره ساتي. فیصله د الله دا ده. الله فرمایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله وایي چې دا هیڅ کله نشي کېدلی. علماء کرام په دې پوه دي چې خداوند کریم فرمایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. دا نشي کېدلی چې یو قام، یو جماعت، یو سړی چې دا پر خدای ایمان لري، در خدای پر رسول ایمان لري، پر ورځ د آخرت ایمان لري، نشي کېدلی دغه قام چې ایمان لري پر خدای، د خدای پر رسول، پر ورځ د آخرت، یوادون من حاد الله ورسوله، چې دی د خدای او د خدای د رسول د دشمن سره یاري کوي. دا نشي کېدلی چې یو طرف ته به دعوه د ایمان لري،
پر خدای باندې دعوه به د دې لري چې زما پر رسول علیه الصلاة وسلام باندې ایمان دی، دعوه به د دې لري چې ما په ورځ د قیامت او پر ورځ د آخرت مې ایمان دی. دا به دعوه یي که سړی یې که کام یي که جماعت یې، لیکن بل طرف ته د ده یاري او دوستي د هغه ټبره سره یي، د هغه مخلوق سره یي، د هغه خلقو سره یي، د هغه جماعتو سره یي چې هغه د خدای او د خدای د رسول دشمنان. دا دواړه پر یوه لار نشي سره تللی. خدای او خورما دواړه نه سره کېږي. شیطان او رحمان دواړه نه کېږي. دا نشي کېدلی چې ته به شیطان هم راضي کوې او خدای به هم خوشحاله کوې. دا نشي کېدلی. ته که خدای راضي کوې، ته که خدای خوشحاله کوې، شیطان به پرېږدې، د شیطان لیکه به پرېږدې. او د هغه معیار او پیمانه دا ده چې الله ښوولې ده چې یو وار دې دا فیصله وکړه چې زما ایمان پر خدای دی، یو وار دې دا فیصله وکړه چې زما پر نبي علیه الصلاة وسلام باندې د هغه پر نبوت باندې ایمان او عقیده ده، یو وار دې دا فیصله وکړه چې ما پر ورځ د قیامت پر ورځ د آخرت ایمان او عقیده ده. بیا به دا فیصله هم کوې چې د الله او د الله د رسول او د هغه د جن دشمن چې هر څوک و د هغه سره به یاري او دوستي او تعلق نه ساته. دا فیصله به کوې. دا د مؤمن د ایمان پیمانه ترازو دا دی. دغه وجه ده جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین د حفاظت، د دین د چوکیداري، د دین دعوت، د دین د تبلیغ، د دین د غلبې د جدوجهد په نتیجه کې کام پرېښو، وطن یې پرېښو، قریبان یې پرېښول، رشته داران یې پرېښول، د مکې نه هجرت وکړي، مدینې ته ولاړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د هغه زوی عبدالرحمن. ابو بکر صدیق پلار دی د نبی علیه الصلاة وسلام په سب کې ولاړ دی، د ده زوی عبدالرحمن دی هغه د کفر په سب کې ولاړ دی، یو د بل خلاف محاذ جنگ کې سره ولاړ دي. لیکن وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دین د تحفظ جنگ کوي، هغه د دین د غلبې جنگ کوي، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر څنګ وژه پر وژه د هغه تر بیرغ لاندې ولاړ، د کفر خلاف د بغاوت ناره پورته کړې ده. لیکن د زوی عبدالرحمن د کفر په سب کې ولاړ دي، د رسول علیه السلام خلاف، د دین خلاف او د خپل پلار خلاف. موقع داسې راځي چې زوی ورته وایي چې په پلاني جنګ کې ستا سر زما در توره لاندې راغلی، لیکن ما توره برته لرې کړه. دا فیصله مې وکړه چې زما پلار دی، لہذا پلار نه وژنم، که څه هم زما په مخالف سب کې ولاړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وایي که چیرې ستا سر په دغه جنګ کې زما در توره لاندې راغلی وای، ستا سر به ما ستا د تنه او ستا د بدنه جلا کړی وای. یو طرف ته پلار دی، بل طرف ته زوی دی، رشتې دوی دي. یوه رشته د دین ده، یوه رشته د رسول علیه الصلاة وسلام سره د تعلق او د محبت ده، یوه رشته د اسلام ده، یوه رشته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت ده، بل طرف ته رشته د شیطان ده، د نفس ده، بل طرف ته رشته د زوی او د پلار ده. د وینو رشته هم شته د زوی او د پلار په مابین کې، لیکن بله رشته د دین او د کلمې ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نظریې، د فکر، د کلمې، د دین او د اسلام، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د نبوت او د هغه سره د محبت چې کومه رشته وه د هغه پاسداري یې وکړه د زوی خلاف. د وینو رشته یې پرېښوله. د دې څخه دا معلومه شوه چې تر ټولو اهمه او مضبوطه رشته په مسلمانانو کې تر ټولو اهمه او مضبوطه رشته هغه د وینو رشته نه ده، بلکې هغه د نظریې او د فکر رشته ده، هغه د کلمې، د دین او د اسلام رشته ده. دغه وجه ده الله وایي چې یو وار تا دا فیصله وکړه چې زما تعلق د دین او د اسلام سره دی،
یو ورته دا فیصله وکړه چې زما ایمان پر الله او د الله پر رسول دی، یو ورته دا فیصله وکړه چې زما پر ورځ د آخرت ایمان دی، بیا که د دین دشمن پلار و هم به یې ملګري نه کوي، بیا که د دین دشمن ورور و هم به یې ملګري نه کوي، بیا که د دین دشمن زوی و هم به یې ملګري نه کوي، بیا که د دین دشمن قام او قبیله و سردار نواب او خان و هر څوک چې و هم به یې ملګري نه کوي، بلکې پلار به هم پرېږدي، ورور به هم پرېږدي، زوی به هم پرېږدي، ښځه به هم پرېږدي، مال به پرېږدي، دولت به پرېږدي، سرمایه به پرېږدي، جاګیر به پرېږدي، کور به پرېږدي، په پیغمبر علیه السلام پورې به لاس نه شي، په دین پورې به لاس نه شي، و دې ته وایي ایمان. الله وایي چې کله د ایمان ترازو او پیمانه دا وه، الله وایي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، چې چا پر ما باندې پلار پرېښو، زوی یې پرېښو، ورور یې پرېښو، قام او وطن یې پرېښو، پر دین باندې، پر خدای باندې، پر خدا پرستی باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې دا ټوله قربان یې پرېښول پر ما باندې. الله وایي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، و دې ته وایي ایمان. وأیدهم بروح منه، الله وایي پر دې ایمان باندې زما لاسونه پراته دي. یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، چې د کم چا دغه ایمان و چې هر څه پر ما ناراضه کو زما د خوشحاله کولو دپاره، هر څه پر ما ناراضه کو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګري دپاره، الله وایي دا زما میلمانه دي. یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، دا زما میلمانه دي، زه به کوربه یم، میزبان به یم، او میلمستون جنت دی. لہذا میهمانخانه جنت شو، کوربه او میزبان لوی خدای شو چې د چا دغه ایمان و مضبوط هغه به ټوله په هغه میهمانخانه کې د لوی خدای میلمانه وي. خالدین فیها، همیشه به په دغه میلمستون کې چې نوم یې جنت دی، همیشه به دلته وي. الله دا فیصله کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه د دې سره راضي یم. اولئک حزب الله، دغه زما پاټی ده، دغه زما پاټی ده چې زما پر دین باندې هر څه قربانوي، ځان هم قرباني، مال هم قرباني، او کام هم قرباني. الله وایي الا ان حزب الله هم المفلحون، زما پاټی کامیاب دی. لیکن که چیرې سړی، چیرې مؤمن دعوه د دین لري، دعوه د ایمان لري، دعوه د اسلام لري، دعوه د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امتی لري، لیکن چې کله پر دین باندې حمله بیا نه مال ورکوي نه ځان ورکوي، بیا د یوه قرباني هم نه ورکوي. چې کله پر اسلام حمله بیا دی پټ شي. چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ختم نبوت باندې حمله بیا د هغه و چوکیداري ته، د هغه و تحفظ ته، د هغه د تحفظ دپاره و میدان جنگ ته بیا دی تیار نه دی. کار کم کار کوي، بلکې الټا د ده کوشش دا دی چې دی د هغه چا ملګري کوي چې کوم څوک و دین ته تاوان رسوي، کم څوک و اسلام ته تاوان رسوي، چې کم څوک و اسلامي شعائرو ته و لوی لوی نقشو ته تاوان رسوي، دی د هغه په سب کې ولاړ. الله وایي اولئک حزب الشیطان، دا د شیطانانو پاټی چې دی پر ما باندې مال هم نشي قربانولی، ځان هم نشي قربانولی، پلار هم نشي ناراضه کولی، ورور او کام هم نشي ناراضه کولی، زوی هم نشي ناراضه کولی، خاوند او ښځه هم نشي ناراضه کولی، کلی او وطن هم نشي ناراضه کولی. الله وایي اولئک حزب الشیطان، دا د شیطانانو پاټی دی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، د شیطانانو پاټی ناکام دی. اولئک فی الاذلین، د دې ټکانه د جهنم هغه ځای دی چې د پای ځای دی، د ضلالت او د رسوایي ځای دی. کتب الله لاغلبن، ته چې هر څو زورور یې، ستا چې هر څو زورور پر شا سپارئ، لیکن د الله فیصله دا ده لاغلبن انا ورسولي، ګټه به زما وي، کامیابي به زما وي، فتح به زما وي،
لیکن خدای خو نو په خپله میدانه نه راځي چې توره کښلې خدای خو نو په خپله میدانه نه راځي چې راکټ لانچر یې کښلی دي کلاشینکوف یې کښلی دي خدای خو به نو جنګ په ما کوي خدای خو به د دین تحفظ په ما کوي ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم ته به د رب مدد کله کوې یعنی د رب د دین مدد به کله کوې چې کله پر دین حمله یي د دین پر نقشو حمله یي پر ختم نبوت حمله یي پر ناموس رسالت حمله یي پر ژیړو پر لنګوټه حمله یي ستا پر تهذیب پر کلتور او پر ثقافت حمله یي پر دینی مدارسو حمله یي په دغه وخت کې به ته د چوکیدار کردار ادا کوې په دغه وخت کې به ته د یو سپاهي کردار ادا کوې د جناب رسول الله قاری محمد طیب رحمت الله علیه فرمایي زه همیشه دا وایم هغه وایي چې اسلامي سیاست عبارت دی د درې ټکو نه اسلامي سیاست عبارت دی د درې ټکو نه د دین اشاعت د دین حفاظت د دین اقامت د دین د اشاعت لپاره به تبلیغ کوي دین به خورئ رسیې به د دنیا و هر کونج ته اشاعت د دین به کوي د تبلیغ د لارې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته د تبلیغ د لارې به ته د دین تشهیر کوي دین به خورئ دویم د دین حفاظت به کوي چې کله پر دین حمله یي ته په دې پوه شې چې و دین ته خطره ده و شعائرو د اسلام ته خطره ده ختم نبوت باندې حمله ده پر ناموس رسالت باندې حمله ده پر اسلامي تهذیب حمله ده پر دینی مراکزو باندې حمله ده په دغه وخت کې به ته درتا لوی جنګجو نه یي درتا به لوی مجاهد نه یي درتا به لوی جنګریز نه یي ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الضحوک القتال در ما بل خندرویه نشته که څوک و ما ته ذاتي طور شکنځل کي په سره مخ راته ګوري زه به ورته خاندم که څوک بدتمیزي کوي بد کلامي کوي زه به ورته خاندم در ما بل خندرویه نشته ان الضحوک لیکن چې کله زه په دې پوه شوم چې نن دشمن پر دین حمله اول زه په دې پوه شوم چې نن دشمن پر اسلام حمله آور دی زه په دې پوه شوم چې نن دشمن پر اسلامي مراکزو حمله آور دی ان القتال بیا تر ما لوی جنګریز نشته بیا زه جنګي یم بیا زه مجاهد یم ستا صفت به دغې د مؤمن او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د امتي صفت به دا یي چې ته به ضحوک یې ته به خندرو یې تا له چې هر څوک راځي په خندا به ورسره ملاویږي بېشک هغه دې ستا توهین کي بېشک هغه دې ستا تسجیل کي بېشک هغه دې ستا بې توقیري کي بېشک هغه دې وتا ته په خواره سترګه ګوري بېشک هغه دې وتا ته د معاشرې د هغه ذلیله سړي په سترګه ګوري پروا نه لري انا الضحوک ته بیا هم لاس ورته غوړوه او خپله سنت یې نشته ولې زما مقصد اشاعت د دین دی زما مقصد دین خورول دی نو چې زه دروازې پر بندې کړم بیا به زه خپله خبره څنګه ورته کوم زه به رابطه څنګه ورسره کوم زه به دین وده ته څنګه رسوم لهذا چې کله د دین د اشاعت ځای نو د دین اشاعت به یا د تبلیغ د لارې کوم یا به د دعوت د لارې کوم یا به د تعلیم او د تعلم د لارې کوم یا به د تزکیه او د طریقت د لارې کوم نو چې زه دا کوم بیا به ته د ځانه خندرویې جوړوې دروازه به و خلکو ته نه بندوې برداشت به کوې ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله تعالی و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و خپل محبوب پیغمبر ته وایي زه وینم خلک په تا ملنډې وي زما محبوب پیغمبره زه خلک وینم د دین دشمنان وینم چې په تا ملنډې وي د تاسې مسخره جوړه کړې ده ستا تذلیل کی ستا توهین کی په ګلیو په کوڅو کې تا په ډبرو ولي په ګلیو په کوڅو کې تا ته سپکې کوي دا ماته معلومه ده لیکن ته آخر انسان یې ته هم جذبات لرې ستا جذبات دا غواړي چې ته وده ته په هغه الفاظو هغه رد عمل ورښکاره کړې چې کوم څه دی درسره کوي نه ولقد نعلم انك يضيق ما ته دا معلومه ده چې د دې د ښکنځلو په جواب کې
د دې د بدتمیزۍ په جواب کې، د دې د توهین او د بې توقیري، د دې د تذلیل په جواب کې تا ته ستا سینه و تا ته جواب درکوي، ستا تحمل ستا برداشت و تا ته جواب درکوي. نه، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. زما حکم دا دی فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تا ته چې مې کومه ذمهداري درکړې ده بس هغه ادا کړه. فسبح بحمد ربک، د خدای نوم واخله، وکن من الساجدین، و خدای ته پر څلورو پرېږده، واعبد ربک، د خدای د بندګۍ ذمهداري ادا کړه. یا ایها المدثر قم فانذر. د ناستې کار یې نه دی، د ناستې کار یې نه دی چې ته په کونج کې کښېنې چې خلک به ما ته ښکنځل کړي. ته کور په حجره کې ناست یې د بندې نه وځې، خلک زما خبره نه مني، خلک زما تذلیل او زما توهین کوي، خلک زما بې توقیري کوي، خلک به ما ته په سپکه سترګه ګوري. نه، قم فانذر، ووځه ولاړ، وربک فکبر، د لوی خدای نوم واخله، وثیابک فطهر والرجز فهجر. داسې کردار و دنیا ته ورښکاره کړه، داسې اخلاقي کردار و دنیا ته ورښکاره کړه چې ته مصداق جوړ شي د دې آیات انک لعلی خلق عظیم. څوک دا ونه وایي چې د مسلمانانو د نبي دغه عمل نه دی ټیک، دا کردار یې نه دی ټیک. څوک ګوته څنډنه در باندې ونه کړي، څوک سوال در باندې ونه کړي، څوک وکام او امت ته ستا د وجې نه پیغور ورنه کړي، ستاسو نبي دا دی. وثیابک فطهر والرجز فهجر. باید ستا سیرت، ستا کردار، ستا اخلاق هغوی چې هغه د اووم اسمان او د عرش سره خبرې کوي، د چا پلار هم ګوته نشي ورته ونیولی ستا د نبي کردار ککن دی یا خړ پړ دی، دا څوک نشي ویلی. ولربک فاصبر. لیکن چې ته کله دعوت ورکوې و خلکو ته د دین، ولې ته خو د دین اشاعت کوې، ته چې کله تبلیغ کوې ولې ته خو د دین اشاعت کوې. ویعلمهم الکتاب، ته چې و خلکو ته د خدای قرآن ورښیې، ویزکیهم، د خلکو ته د اخلاق او د کردار درس ورکوې، مشکلات به راځي، ستونزې به راځي، ستړي به راځي، خلک به دې په ډبرو ولي، د قتل منصوبې به درته جوړېږي، خلک به بدتمیزي در سره کوي، بد اخلاقي به در سره کوي. په دنیا کې څه بد پیدا شوي دي هغه بد به د تا سره کوي. ولربک فاصبر، ته به یې برداشت شئ، ته به یې برداشت شئ. یجاهدون فی سبیل الله، ستا صفت به دا وي، د مؤمن صفت به دا وي چې ته به خپله مبارزه ته و خپل جنګ ته دوام ورکوې. لا یخافون لومة لائم، د مؤمن صفت به هم دا وي چې څوک تا ته بده کوي، تا ته سپکه کوي، ستا تذلیل او بې توقیري کوي، ته به کښېنې نه، خپل کار به کوې، خپل جدوجهد، خپل مبارزې، خپل جهاد ته به دوام ورکوې. یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم. د خلکو د ښکنځلو پروا به نه لرې، د خلکو د تذلیل پروا به نه لرې، د توهین پروا به نه لرې، بلکې خپله ذمهواري، خپل کار به هم خاص. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته د الله د طرفه دغه هدایاتو د پیغمبر علیه السلام دا ذمهواري وه. قاری محمد ته یې فرمایي چې اسلامي سیاست وایي د دین او د اسلام اشاعت خورول، د تبلیغ د لارې یا ایها الرسول بلغ، د دعوت د لارې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، د تعلیم او د تعلم د لارې ویعلمهم الکتاب والحکمه، او د تزکیې او د طریقت او د تصوف د لارې ویزکیهم انفسهم. دا د دین د اشاعت ذرایع دي، د دین د خورولو طریقې دي. لیکن که چیرې پر دین حمله یې، دشمن پر دین حمله کوي، پر ختم نبوت حمله ده، د دین او د ایمان اساس او بنیاد دی. زموږ دپاره د 25 کروړو عوام دپاره، د پاکستان د حکمرانانو دپاره، هغه که اعلانیه حکمرانان دي چې په اسلام آباد کې ناست دي، هغه که د پردې وشاته حکمرانان دي چې په پنډۍ کې ناست دي، هغه وایي زموږ رډ لاین پاکستان دی. موږ ورته وایي چې په کوم پاکستان کې اسلام خوندي نه وي، په کوم پاکستان کې اسلام محفوظ نه وي، په کوم پاکستان کې ختم نبوت عقیده محفوظ نه وي، په کوم پاکستان کې ناموس رسالت محفوظ نه وي، په کوم پاکستان کې مسجد منبر محراب محفوظ نه وي، په کوم پاکستان کې مدرسه محفوظ نه وي، اسلامي تهذیب، اسلامي کلتور او ثقافت
دود باید محفوظ نہیں پکم پاکستان کی چی اسلامی شاعر محفوظ نہیں بیا زما د پاره بیا اسلام ریډ لاین اسلام د مخه دی اسلام د مخه دی بیا د پاکستان واره دی اسلام د مخه دی بیا د آئین واره دی اسلام د مخه دی بیا د حکمران واره دی دا رقم نشي کېدلی چې تا به اسلام در پښو لاندې کړي داسې نشي کېدلی چې ته به هره ورځ پر ختم نبوت حمله کوې د هغه قانون به ختموې د ناموس رسالت قانون به ختموې او ته به ما ته وایه چې زنده‌باد دا نشي کېدلی قطعا نشي کېدلی دا لهذا که ته دا غواړې مؤمن مسلمان دا غواړي چې زما ایمان دې مضبوطی ته به د ختم نبوت چوکیداري کوې کوې به که به نه کوې ته که دا غواړې چې زما ایمان و ما ته نجات راکړي کامیابي راکړي خدای خوشحاله کړم او د خدای د پیغمبر شفاعت او سپارش حقداره جوړ شم ته به د پیغمبر د ختم نبوت د عقیدې چوکیداري کوې داسې به یې کوې لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کړی دی داسې به یې کوې موږ قادیانیانو ته دا وایو و مرزایانو ته دا وایو چې وروره ستا دپاره دوې لارې دي یا خو مخ راوګرځوه اعتراف وکړه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبي دی تر قیامته بیا بل نبي نه راځي مرزا غلام قادیاني نبي نه دی دا دروغجن دی دا کذاب دی دا د مسیلمه کذاب اولاد دی دا فیصله به کوې بیا ته خلاص یې که نیم ستا دپاره بله لار نشته بیا ته غیر مسلم یې ته د اسلام وتلی دا دوې لارې یا به اسلام قبلې یا به کفر تسلیموې درېیمه لار ستا دپاره نشته ها یوه لار شته هغه لار ده چې کومه لار ابوبکر صدیق موږ ته راښولی د مسیلمه کذاب خلاف د مسیلمه کذاب د ختمولو دپاره 1200 صحابه کرامو قرباني ورکړه 1200 صحابه کرام لیکن په 23 کلنن انقلاب کې 14 کاله د مکې 10 کاله د مدینې چې آخري خطبه رسول علیه الصلاة وسلام 140,000 یا 110,000 صحابه کرام غټه اجتماع غټ کانفرنس ناست دی د دنیا ته تر قیامته پورې خطبه حجة الوداع په نامه اسلامیک ورلډ آرډر ورکوي اسلامیک ورلډ آرډر هغه ورکوي و هغه اجتماع ته چې پیغام دی تر قیامته پورې زموږ او ستاسو دپاره د هدایت یو نسخه ده د انساني حقوقو یو چارټر دی د خواتینو او د ښځو د حقوقو چارټر دی دی هغه پیغام ورکوي او په دغه وخت کې د حکومت د مدینې پر 11 لکه مربع میل د حکومت پر 11 لکه مربع میل د حکومت دی هغه پیغمبر چوکیداری به کوي تحفظ به کوي دا زما او ستا ذمهواري ده دا د هر کلمه ګو ذمهداري ده دا صرف د مولا ذمهداري نه ده دا صرف د منبر او د محراب د خاوند ذمهواري نه ده دا صرف د خطیبانو ذمهواري نه ده دا د ټولو ذمهواري ده پکار دا د موږ هر یو پر خپل ځای خپله ذمهواري ادا کړو چې په کومه ورځ به دې پوه شو دا وعده به موږ کوو چې موږ به دې پوه شو چې نن و ختم نبوت ته خطره ده نن و ناموس رسالت ته خطره ده نن و اسلامي تهذیب او اسلام ته خطره ده نن اسلامي مراکزو ته خطره ده او علماو غږ در باندې وکړي جمعیت علما اسلام غږ در باندې وکړي علماء کرامو غږ در باندې وکړي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت غږ در باندې وکړي بیا به موږ ملا تړو د ختم نبوت چوکیداري د اسلام چوکیداري او د ناموس رسالت چوکیداري به په مال هم کو په سر به هم کو کوو به که به نه کو انشاءالله نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت نبی علیه الصلاة والسلام 23 کاله جدوجهد وکړ 14 کاله په مکه کې 10 کاله په مدینه کې
پدرویش کال کے علماء کرام تا معلوم دا 250 مسلمانان شہیدان چو مسلمانان شہیدان 259 لیکن دا ختم نبوت منکر مسیلمہ کذاب دا چه ومزکت رساوی چو صحابہ کرام شہیدان 1200 نو تو ختم نبوت دا عقیدیت تحفظ او چکیداری دا اہمیت لری کہ نہ لری لری ہے چه ابو بکر صدیق دا ختم نبوت دا تحفظ او دا چکیداری دا پارا 200 صحابہ کرام خپل سرون ورکی قربانی ورکی او 2,000 کافران دا مابین باسی نو تو ما تو ہے مربع دا ختم نبوت چکیداری کو کبھی لکو ولی کو سوال داری چه مجھے ولی کو دا مشخف اسلامی ملکی ہوں کیوں ختم نبوت کی چکیداری ضروری ہے ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں کیا نام ہے اس ملک کا اسلامی جمہوری پاکستان اب اس اسلامی جمہوری پاکستان میں ختم نبوت کو کیوں خطرہ ہے ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ناموس رسالت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کو ناموس رسالت کو جو خطرہ پاکستان میں ہے کسی بھی ملک میں نہیں ہے کسی بھی ملک میں نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس ملک میں آج سے 77 سال پہلے 80 سال پہلے اس خطے پر انگریز کی حکومت تھی انگریز کے خلاف جنگ لڑی دو قوتوں نے دو مولویوں نے ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی اور ایک جنگ لڑی تاریخ ریشمی رومال کی قیادت کرتے ہوئے شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں یہی دو جنگیں جو انگریز کے خلاف لڑی گئی ہے ہزاروں علماء کرام شہید ہوئے ہزاروں علماء کرام کو جلا دیا گیا ہزاروں علماء کرام کو سمندر برد کیا گیا اس کے نتیجے میں انگریز دم دبا کے اس خطے سے نکل گیا کہا گیا کہ ہم ایک عظیم ملک بنائیں گے ایک اسلامی ملک بنائیں گے جس میں مسلم قوم کی اکثریت ہوگی اسلام کا بول بالا ہوگا اسلامی نظام نافذ ہوگا اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے گا اور جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ دستور کیا ہوگا پاکستان کے تو کہا گیا کہ کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے دستور 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ایک دستور موجود ہے آنے والے نئے ملک کا دستور یہی قرآن ہوگا اب ہم 77 سال بعد ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں اسلام غیر محفوظ ہے 77 سال بعد جس پاکستان کی قیام کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے خون بہایا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی خواتین بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے لاکھوں لوگ غائب اور لاپتہ ہو گئے اس مقصد کے لیے کہ ہم ایک اسلامی ملک بنائیں گے جس میں مسلم اکثریت ہوگی جس میں اسلامی نظام ہوگا جس میں اسلامی تہذیب ہوگی جس میں قانون قرآن کی حکمرانی ہوگی جس میں سپریم لا قرآن ہوگا جس میں اسلام کا بول بالا اور اسلام کا غلبہ ہوگا لیکن 77 سال گزر گئے اسلام غیر محفوظ ہے 77 سال گزر گئے ختم نبوت غیر محفوظ ہے 77 سال گزر گئے بیت گئے ناموس رسالت غیر محفوظ ہے لیکن وہ تو چھوڑیے دینی مدرسہ غیر محفوظ ہے دینی مدرسہ غیر محفوظ ہے آپ بتائیے جب دینی مدرسہ غیر محفوظ ہو
اور دینی مدرسہ کس کی وجہ سے غیر محفوظ ہے؟ ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ کون سے حکمران؟ وہ حکمران جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جس کا قرآن پر ایمان ہے، وہ مسلمان جو خدا کو ایک مانتا ہے، وہ مسلمان جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اس مسلمان سے مسلمان کو خطرہ ہے، اس مسلمان سے اسلام کو خطرہ ہے، اس مسلمان سے ختم نبوت کو خطرہ ہے، ناموس رسالت کو خطرہ ہے، اسلامی تہذیب کو خطرہ ہے، دینی مدرسے کو خطرہ ہے، منبر اور محراب کو خطرہ ہے، داڑھی اور پگڑی کو خطرہ ہے، اور علماء کو خطرہ ہے۔ اب بتائیے، جب مدرسہ خطرے میں ہو، ختم نبوت خطرے میں ہو، ناموس رسالت خطرے میں ہو، حکمرانوں کے ہاتھوں غیر محفوظ ہو، کیا پھر اسلام کی چوکیداری کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ناموس رسالت کی چوکیداری کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ختم نبوت کا قانون اور اس کی چوکیداری، عقیدے کی تحفظ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم پاکستان کے کونے کونے میں علماء کرام، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، دینی مدارس، خانقاہ، تبلیغی مراکز، لہذا خانقاہ کے ذریعے، تبلیغی مراکز کے ذریعے، دینی مدارس کے ذریعے، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، جمعیت علماء اسلام کی سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم دین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ناموس رسالت کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یقین جانیے، خدا گواہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی پیاری بیٹی کی عزت اور اس کے عزت اور ناموس کی جنگ اور اس کی تقدس کی جنگ یہ علماء لڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہی اسلامی ملک آپ سن رہے ہیں، کیسے دکھ نہیں ہوگا انسان کو کہ آپ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، ایوان زیریں اسمبلی میں اللہ کے 99 اسماء اور نام لکھے ہوئے ہیں، اور سینٹ میں سامنے آیت الکرسی لکھی ہے، اس کے نیچے قائد اعظم کی تصویر ہے۔ اتنی شرم نہیں آتی؟ نہ اس کلمے سے کوئی حیا ہے، نہ اس آیت الکرسی سے ان کو کوئی حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 99 نام جو اسمبلی کے دیواروں اور چھت پہ لکھی ہے، نہ اس سے ان کو کوئی شرم اور حیا ہے، نہ قائد اعظم سے ان کو کوئی شرم و حیا ہے۔ آئیے بھائی، اسلام کی بات کریں گے، اس اسلام کی بات کریں گے جو آئین کہہ رہا ہے۔ بیت اللہ مسعود کی اسلام کی بات نہیں کروں گا، وہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے۔ حکیم اللہ مسعود کی اسلام کی بات، پہاڑی اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں، پہاڑی اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں، مرچے کی اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں۔ آئیے اگر آپ میں ایمان اور غیرت ہے، آئیے اگر آپ میں ایمان اور غیرت ہے، آئیے اگر آپ کو خدا سے محبت ہے، آئیے بات کریں، اس اسلام پر بات کریں گے جس اسلام کی بات قائد اعظم نے کی ہے کہ اس اسلام کے ماننے کے لیے میں کڑا ہوں یا تم انکار کر رہے ہو۔ کون ہے مجرم؟ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس اسلام کی بات کریں گے۔ آپ کو نہ مدرسے کی اسلام پسند ہے، قبول ہے، تمہیں نہ راونٹ کا اسلام قبول ہے، تمہیں نہ خانقاہ کا اسلام قبول ہے، نہ تمہیں جمعیت علماء اسلام کا اسلام قبول ہے، نہ تمہیں مسجد منبر اور محراب کا اسلام قبول ہے، نہ تمہیں مفتی ندیم کا اسلام قبول ہے، نہ تمہیں مولانا فضل الرحمان کا اسلام قبول ہے، نہ تمہیں بھائی حاجی عبد الوہاب مرحوم کا اسلام قبول ہے،
نہ تمہیں حافظ سعید اور مسعود اظہر کا اسلام قبول ہے، نہ تمہیں مسعود باللہ اور حکیم اللہ مسعود کا اسلام قبول ہے، پھر کون سا اسلام قبول ہے آپ کو؟ بتائیے۔ قرآن کا اسلام قبول نہیں، آئین کا اسلام قبول نہیں، سن 1973 کا اسلام دستور کا اسلام قبول نہیں، مدرسے کا اسلام قبول نہیں، سیاسی اسلام قبول نہیں، اعتدال پسند اسلام قبول نہیں، جمہوری اسلام قبول نہیں، پھر کون سا اسلام قبول ہے آپ کو؟ ٹرمپ کا اسلام، بش کا اسلام، بائیڈن کا اسلام، کس کا اسلام قبول ہے آپ؟ لیکن ایک بات سن لیں، جاؤ اگر آپ کو بائیڈن کا اسلام قبول ہے واشنگٹن کا، اگر آپ کو ٹرمپ کا اسلام قبول ہے، پھر بنگ بوسڑے باندھ کے جاؤ واشنگٹن ہجرت کرے، ادھر پاکستان میں آپ کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب تک مولوی زندہ ہے، جب تک مولوی زندہ ہے، جب تک مدارس رہیں گے، جب تک یہ 25 کروڑ عوام کی تعلق دین اور اسلام سے قائم رہے گی، جب تک جمعیت علماء اسلام کی سیاست زندہ رہے گی، اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ادھر نہ ٹرمپ کا اسلام چلتا ہے، ادھر نہ پنڈی کا اسلام چلے گا، نہ اسلام آباد کا اسلام چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، حافظ حمداللہ صاحب، مفتی ندیم محمود صاحب۔ بندوق اگر اٹھایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کا دشمن ہے۔ اگر بندوق اور گولی سے ہم بات کرتے ہیں، یا کوئی بندوق اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف، تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ریاست کا دشمن ہے، یہ آئین کو نہیں مانتا، یہ جمہوریت کو نہیں مانتا، یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، یہ پارلیمنٹ کی فیصلوں کو نہیں مانتا، یہ قانون کو نہیں مانتا، یہ عدالت کو نہیں مانتا، یہ جمہوریت کو نہیں مانتا۔ لیکن جمعیت علماء اسلام اور یہ علماء کڑے ہیں، یہ جمہوریت ماننے کے لیے بھی تیار ہے، یہ اسلامی جمہوریت پاکستان ماننے کے لیے تیار ہے، بلکہ مان چکے ہیں، اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اپنا ملک سمجھتے ہیں، آپ کا نہیں، کسی نمک خور حرام خور کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو آئیے بات کریں، جمہوریت پر بات کریں کہ جمہوری کون ہے۔ آئیے قائد اعظم کی پاکستان پر بات کریں گے، پاکستان کو مولوی نے زیادہ نقصان پہنچایا یا ان حکمرانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا؟ کس نے زیادہ نقصان پہنچایا؟ پاکستان کو کس نے دو لخت کیا؟ آپ نے اتنی ہمت نہیں ہے۔ جب پاکستان دو لخت ہوا بنگلہ دیش کی صورت میں، بتائیے آج اس اسٹیج سے میں ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو کہتا ہوں، آئیے پارلیمنٹ میں بحث کریں گے، آئیے پارلیمنٹ میں بحث کریں گے سن 1971 کے حادثے پر، وہ حادثہ جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، مغربی پاکستان ایک طرف، مشرقی پاکستان دوسری طرف، پاکستان کی وحدت ٹوٹ گئی، پاکستان دو لخت ہوا۔ اس پر بات کریں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان کے قانون میں پابندی لگایا گیا ہے کہ سن 1971 کے حادثے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں بات نہیں ہوگی؟ ثابت کریں گے کہ ملک کس نے توڑا، آئیے بات کریں گے۔ ایک طرف آپ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتے ہیں، ووٹ تو شیخ مجیب جیت گیا، 160 نشستیں وہ جیت گئے۔ مغربی پاکستان میں جو شخص جیتا اس نے تو 80 سیٹیں جیتی۔ حکومت کس کا حق ہے؟ 160 والوں کا یا 80 والوں کا؟ 160 کا یا 80 والوں کا؟
160 کیوں آپ نے حکومت حوالے نہیں کیا؟ کیوں حکومت حوالے نہیں کیا تم نے عوام کی اکثریت کی رائے کا احترام کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کون تھا جس نے احترام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا؟ کون تھا یہ تاریخی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، تاریخی بات۔ ملک میں فوج اس وقت جنگ جیت سکتی ہے، ملک میں فوج دشمن کے خلاف اس وقت جنگ جیت سکتی ہے جب فوج کے پشت پر قوم کڑی ہو۔ جب فوج کے پشت پر قوم کڑی ہو پھر فوج جنگ جیت سکتی ہے دشمن کے خلاف، وہ فتح سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن جب قوم فوج کے پشت پر کڑی نہ ہو پھر وہ فوج جنگ نہیں جیت سکتی۔ سن 1965 میں پاکستانی فوج بھارت ہندوستان کے خلاف جنگ جیت گئی، کیوں؟ قوم پیچھے کڑی تھی۔ لیکن سن 1971 میں تم جنگ ہار گئے، کیوں؟ قوم آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ کیوں ساتھ نہیں تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے شہریوں سے لڑ رہے تھے۔ بنگلہ دیش والے کون تھے؟ پاکستانی تھے یا نہیں تھے؟ جب آپ اپنوں سے لڑ رہے تھے قوم آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ شکست کھا گئے، ملک 2 لخت ہوا۔ آج بھی ہم حکمرانوں کو یہی کہتے ہیں کہ قوم کی آواز سنیے، قوم کی آواز سنیے، قوم کا فیصلہ سنیے۔ آج ماضی قریب میں 2 مہینے پہلے پارلیمنٹ نے ایک آئینی ترمیم پاس کیا، 26ویں آئینی ترمیم پاس کی۔ اس سے پہلے جو ابتدائی مسودہ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول وہ مسودہ آئینی ترمیم نہیں، وہ کالا ناک تھا، کالا ناک، کالا سانپ تھا۔ اس میں ملک کی تباہی کے سامان تھے، قوم کی تباہی کے سامان تھے۔ لیکن 1 مہینے کی گفت و شنید، بحث مباحثے، مشاورت، مذاکرے کے بعد ایک آئینی ترمیم پر اتفاق ہوا۔ بات لمبی ہے، اس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کو بھی شامل کیا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد دینی مدارس کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹ کھولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ فیصلہ بھی ہوا۔ لیکن پوری 26ویں یعنی ترمیم میں جتنی بھی ترامیم تھے اس سب پر صدر صاحب نے دستخط کی، آصف علی زرداری صاحب نے۔ لیکن جب نوبت آئی مدارس کی رجسٹریشن پر دستخط کرنے کی، اس بل پر ایوان صدر نے وہاں انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کس کا دباؤ ہے؟ کن کے ہاتھوں تم مجبور ہے؟ فیصلہ تو کسی مولوی کا نہیں تھا، فیصلہ پارلیمنٹ کا تھا، پارلیمنٹ کا۔ 1 مہینے کی مشاورت کے بعد، اور اس مشاورت میں پیپلز پارٹی بھی شامل بلاول بھٹو کی صورت میں، اس مشاورت میں نواز شریف کی پارٹی بھی شامل، اتفاق سے ایک آئینی ترمیمی مسودہ سامنے آیا۔ اتفاق سے یہ فیصلہ ہوا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن آئندہ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کریں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن صدر صاحب نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بل پر دستخط سے انکار کیا اور بل کو مسترد کیا۔ آپ بتائیے، ہم نہیں پوچھ سکتے ان سے؟ قوم سوال نہیں کر سکتی؟ فیصلہ کس کا تھا؟ پارلیمنٹ کا تھا۔ فیصلہ کس کا تھا؟ تمام سیاسی پارٹیوں کا تھا۔ فیصلہ کس کا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ تھا۔ اور پھر بل کو آپ نے ایوان صدر سے باہر پھینک کر مسترد کر دیا۔ اتنا آسان سمجھ لیں دینی مدارس کو؟ اب آپ بتائیے، دینی مدارس کو یہ سامنے دیکھتے ہوئے یہ خطرہ ہے یا نہیں؟ خطرہ ہے۔ 70 لاکھ بچوں کو دینی مدارس پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں 70 لاکھ بچوں کو۔
اور 70 لاکھ بچوں سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں۔ اب یہ 70 لاکھ بچوں کو مفت میں تعلیم دینا، کھانا پینا مدرسے کا معتمم دے رہا ہے، سردی اور گرمی کی سہولتیں مدرسے کا معتمم دے رہا ہے، پاکستان کی حکومت اور سرکار کی طرف سے 1 پیسہ نہیں۔ اتنی بڑی خدمت، اتنے بڑے رفاہی ادارے، اور اس کی رجسٹریشن میں یہ رکاوٹیں، اور پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی فیصلے کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ شخص جو کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کا چمپین اور علمبردار ہوں، اور میں نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے۔ تو جب آپ نے جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو جمہوری طریقے سے اتفاق اور اکثریت سے تمام پارٹیوں کا پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے میں آپ کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کی توہین ہے، یہ آپ کی اپنی پارٹی کی کمٹمنٹ کی توہین ہے، یہ دینی مدارس کی توہین ہے۔ لہذا کل یہاں پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہے، اس میں اسرائیل کی ظلم اور بربریت پر بھی بات ہوگی، اور غزہ اور فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت پر بھی بات ہوگی، اور دینی مدارس کے حوالے سے حکمرانوں کی طرف سے جو رویہ رکھا گیا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ اور جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کل پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب کریں گے، اور انہی ایجنڈوں پر، انہی موضوعات پر، انہی نکات پر جس میں اسرائیل کی ظلم اور بربریت، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت، اور پاکستان کے حکمرانوں کا دینی مدارس کے حوالے سے ان کا منفی رویہ، اس پر بات ہوگی۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ کل اس اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں جو پشاور میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہو رہی ہے اس میں بھرپور شرکت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔